سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته سحر مو په خیر او ورځ مو نیک مرغه څنګه دا سو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو یو بل خوندور اپیسود سره دا وخت تاسو مونږ ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو سحر ټایم دی ځینو خلک بناشته کړي ځینې خلک بچی دي نه لیټ را پاسيږي او چې لیټ را پاسي نه به دا سوچ کوي سو خرم نو تاسو ته پته راځي نن زمونږ چې کوم دا ویټیبل بسکټ دي دا زمونږ سره سپانسر دی پروګرام کې او د دې فائدہ چې دی هغه دا ده چې هغه سوي هغه تاسو وایم چې ویټیبل یو داسې بسکټ دی چې کوم کې د خاص د غنمو غذایت نه جوړ دي یعنی نور کې ډیر سي خدا خاص د غنمو غذایت نه جوړ دي په ویټیبل بسکټ کې د یو نارمل بسکټ نه 15 ګنا زیات فایبر دی چې ډیر ښه دی او بل دا چې دې بسکټ کې تاسو دا بسکټ چې تاسو ساتي اکټیو او صحتمند چې دواړه خبرې ډېرې زیات ضروري دي اکټیو که نه مړ پسند کس هسې ونیغه که نه نو اکټیو کس پکار دی او که تاسو غواړئ چې صحتمند او اکټیو اوسئ نو تاسو چې کوم دی ویټیبل بسکټ چې کوم دی خوړی شي ویټیبل بسکټ چې دی هغه های فایبر سره شوګر فری کې هم موجود دي ګریټ نو زموږ دغه چې کوم ډایټ خلک دي هغه خلک چاته د شوګر پرابلم دی نو هغه کولی شي چې هغه دا بسکټ چې دی هغه وخوري لیدونکو سحر زه غواړم چې یو مزدار غونې خبر تاسو سره شیر کړم او هغه دا ده چې سوشل میډیا دور دی او چا سره چې موبایل دی نو په سوشل میډیا باندې چې دی نو صرف یو فیسبوک نه دی یا یوټیوب اوس بلا شي اپس چې دی هغه راغلي دي صحیح ده او هغه خلک ګوري یا انسټاګرام او دا شیزونه نو زیاتره خلک د هغې کتو سره لږ ډپریس شي لږ نیګیټیو شي هغه داسې چې تاسو څه په هغې باندې ګوري هغه 100% رښتیا نه I mean like موږ ځینې سلیبریټیز یا ځینې خلک چې دي هغه موږ فالو کوو نو موږ وایو چې یاره خدای پاک دوی له څومره پرفیکټ لایف ورکړی دی هسې نه ده ځکه چې یو تصویر باندې تاسو نشئ ویلی یا یو تصویر چونکې زه پخپله هم سوشل میډیا باندې ډېر زیات اکټیو یم نو موږ چونکې دا وي د خپل فینډز دپاره وي او زما خو خیر موټو دا ده چې زه کله سوشل میډیا باندې راځم یا زما څه اکټیویټیز یم چې هغه خلکو ته یو پازیټیویټي ورکړي که هغه زما پکچر دی که هغه زما لایف سټایل دی او هغه که زه ټوکې ټکارې کوم د هغې وجه دا ده چې زه یم چې دنیا کې خو یو غمونه ډېر دي ټینشن سټرس ډېر دی نو زه چې راځم نو زه غواړم دا چې خلکو ته یو پازیټیو انرژي میلو شي او ځینې خلک چې دي هغه بیا د نورو خلکو لایف سټایل چې ګوري نو هغې نه ډپریس کېږي هغې چې دا د دې لایف نه زموږ په لایف کې هم پرابلمز وي موږ هم چې راځو لکه دا که دونه فالوورز وي یا موږ پکچرز ورکوو نو تاسو په چې دا اچیو کول لپاره موږ څونه محنت کوو ظاهره خبر ده ځینې وخت داسې چې زموږ شو زموږ بیمار یو په هغه حالت کې راځو کله داسې زموږ خپلوان ډېر نږدې خپل فیملي کې واده ټول فیملي روانې موږ نه شو تللی یعنې داسې ډېرې خبرې چې لکه موږ هغه ورځ باندې زړه نه کېږي چې موږ افیس ته راشو یا مارنینګ شو وکړو یا انټرویو وکړو خو موږ کوو دا صرف خپل اگزامپل در کوم خو هغه څیزونه تاسو ته په سکرین باندې نه ښکاري هغه څیزونه تاسو ته په سوشل میډیا باندې نه ښکاري که داسې بل څوک اچیوري فار ایگزامپل که موږ یو کرکټر واخلو که نه صحیح ده سبا چونکې T20 دی نو کرکټر که موږ والو نو هغه که تاسو وګورئ نو موږ چېرې دا فلانې نو تاسو سوچ وکړئ چې د هغې ډایټ څومره چلیږي ډېر څیزونه داسې چې هغه خوړی نه شي د هغې چې کوم ټریننګ روان وي یا د هغې چې ډیلی کوم روټین وي چې هغې راځي د میچ نه مخکې هغې څونه ګنټې تیاري کوي او د هغې ایکسرسایزز او اختر هم اکثر د هغې بهر راځي او داسې نور لکه څنګه چې ما ووایي چې لکه اکثر موږ پروګرام کې ویسو نو هغې ته میچز کې بزي نو ډېر فیملی ایونټس هغې نه مس شي نو د خبرې مطلب دا دی چې تاسو په سوشل میډیا ګورئ دا هم دونه هر څه چې کوم دي دومره چې تاسو چمک دمک ښکاري دا داسې نه ده خو یو پکچر یو ویډیو وي د هغه ټایم دپاره هغه ځای دپاره خو دې شاته چې تاسو ګورئ چې دا اچیومنټ هسې نه راځي دپاره محنت وي دپاره قربانیانې وي چې هغه مختلف سلیبریټیز یا خلک چې دی خپل فیلډ کې ورکوي هغه د خپل فیملي نه لري هغه خوراکونه نشو کولی لکه زما غونده کې چې کوم یې خوښ وي د زړه د خلاصه یو نو سو داسې ډېرې خبرې دي خو ټوله نه غټه مسله هغه څه چې د پرایویسي لکه زموږ په لایف کې بالکل پرایویسي نه وي چې موږ چېرته کې ځو کوم رسټورنټ ته ځو که موږ شاپینګ مال ته ځو موږ لس ځله په هغې سوچ کوو تاسو به کتلي اکثر سلیبریټیز چې دي هغه خپل فیملي سره بهر نه ځي د هغې وجه سره ځکه چې موږ خو یو څوک به کیمره کې تصویر لي څوک به ویډیو جوړوي نو هغې نه موږ یېرېږو موږ اکثرا خپل فرینډ سره ډېر زموږ ملګري موږ هغې سره بهر نه شو کېناستی داسې یو نو لایک بیا سکینډلز هم راځي
نو زمونږ لایف دومره اسانه نه دی څونه چې تاسو ته ښکارېږي او دې سره غواړم چې ورکوټي شان دما ولم نو مطلب مې دا دی چې ډپریس کېږئ مه تاسو چې په سوشل میډیا څه ګورئ هغه 100% رښتیا نه دما والی بیا واپس راځئ. یو وارې بیا ستړي مه شئ په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو څنګه چې ټیکنالوژي مخکې ځي په میډیکل کې په ایجوکیشن کې یعنې هر یو فیلډ کې سپورټس کې هر څه کې هغه ځای کې سټاپ نه دي ترقي کېږي روان دي مخکې داسې چې کم خلک کاروبار کوي یا سم چې دي که نه هغه ترقي کوي خو زما دپاره یو طریقې دا کې دی چې تاسو کاروبار کوئ د هغه دپاره مارکیټینګ څنګه تاسو کوئ هغې دپاره سیلز نو هغه سیلز ډېر زیات ضروري دی ځکه چې تاسو پیسه انویسټ کړئ او څه کې تاسو انویسټ کړئ هغه ستاسو څه پروډکټ دی څه بزنس دی نو هغه باید خلکو پورې ورسېږي خلکو ته پته ولګي چې اوکې دې ځای کې دا سټور دی یا دې ځای کې دا پروډکټ دی یا دې پروډکټ کې څه دي دا باید تاسو ته در ورسېږي هغې دپاره بیا سیلز چې دی هغه کار کوي نو چې یو ډېر امپورټنټ دی نن سبا خو که هغه ټلویزیون دی که هغه ایجوکیشن دی که هغه هر یو بزنس دی هغه که فوډ هر یو څه کې سیلز چې دی دا انوالو دی صحیح ده نو نن ما سره چې کوم ملمر دي سره به ډېرې مفیدې خبرې زموږ کېږي سیل پروفیشنل دی عبدالغفار ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او د دې تجربه چې دا هغه دا هم ده چې نه یوازې دا چې پاکستان کې په تاجکستان کې تاسو ویل افغانستان نه نو د دې کلونه هلته تیر کړي دي د دې باره کې به خبرې کوو ځینې زموږ چې کوم دلته کې دي د دې تجربې نه دلته کې چې کوم ځوانان دي کوم خلک بزنس کوي هغوی ته به د دې نه ډېر زیات ښه سو د پوینټس او نالج به ورته میلاویږي. اول خو دا راته چې تاسو په خپله د پېښور کې د خاص د پېښور یې زه د پېښور یم پیدایش د پېښور دی انفیکټ کور کې مونږ اردو وایو او جی زه هندکو وایي که اردو وایي اردو سپیسیفک اردو ولې چې زما مور پلار اردو سپیکینګ دي اردو سپیکینګ نو پېښور کې هغې څنګه پاتې شو؟ ما والد سے پریډ کراس کې پوسټډ و هیر ان پېښور اوکې ښه مونږ هغه اردو وایو چې کوم تاسو کتاب کې اخبار کې پڑھاوئ دیټس مای مدر لینګویج ښه نو دا پښتو تاسو زده کړې ده که نه هغې هم بیا زده کړه هغې هم ستاسو نو امي خو به همدومره زده کړي چې دروازې باندې الوګان او ټماټر او دا شنه پسو دي او دغه والد سے بابا آفس کې زده کړي خو تاسو خو هلته چونکې بیا کور مالت د پښتنو سره شو نو انفیکټ سکول کالج کې نو زه پښتو لیکلی شم پړاولی شم او اکسنټ خو زما دی الریډي د پښتو د دې ډېر ښه نو لږ تاسو دا راته وایي چې څو کال وایي چې تاسو شفټ شوي نو سکولینګ ستاسو پېښور کې شوی دی بیا؟ I have born in Peshawar. پېښور کې پیدا شوی ما. کې پیدا شوی جی پیدا شوی دلته ما سکولینګ هم دلته شوی یونیورسيټي کالج لایف هم دلته تیر شوی. ښه نو سکول هم چېرته نه ویلی دی یونیورسيټي؟ زه پېښور صدر کې کینټ نمبر 1 کې سکول او the class was the toppers class in class 8 or class 10 کې چې کوم زما class students who they used to top the board نو نن هم زما چې کوم ملګري نو څوک ډاکټرز دي څوک انجینیرز دي او ماشاءالله ډېر ښه دي او زه هم ځان ته وایم چې ما چې کوم امبیشن کړو په هغې لارې ما کې لږ کرنټ و د سیلز زه یو سیلز پروفیشنل یم تیر 18 سال نه مختلف کمپنو کې پاتې شوی ما دا بیسک کنسرن واز چې کوم تاسو ته ما وختي وي هغه دا ده چې چونکې زه پېښور کې پیدا شوم د دې یوت د هغوی په باره کې زما ډېره اندازه ده چې دوی څنګه وخت تېری لګیا دی تاسو که دې پوینټ ته راشئ چې ایکسپوجر دنیا په باره کې معلومات ایکسپوجر که تاسو وګورئ د اسلام آباد یو الګ دی سټوډنټ دی یا پروفیشنل دی او د لاهور دی او د کراچۍ دی د هغه په مقابله کې زموږ د کې پی یا د بلوچستان به بیا لا کم وي وجه دا ده چې هلته دومره انټریکشن او دومره مواقع نشته دی نو زما چې کوم شوق هم دی چې یاره دې خلکو ته ایکسپوجر زیات نه زیات میلو شي ایکسپوجر اغستو کې ټول نه پهلا پوینټ چې کوم دی بیریرز که تاسو سره لارې کې بیریرز وي که نه یو کین ناټ کراس دی روډ لکه مونږ وایو چې انګلیش زموږ د سټوډنټ یو بیریر دی که فرض کې یو سټوډنټ دی هغه انګلیش لینګویج کورس کړي او بل نه کړي او کتابونه په انګلیش کې چا انګلیش لینګویج کورس کړي هغه ډېر ایزیلی په میتھس او په فزیکس او په ساينس باندې پوه شي زموږ په کیس کې دا دی چې مونږ ته څومره د ایکسپوجر اغستو مواقع دي نو موسٹ اف دیم آر ان اردو اینڈ انګلیش کې پی کې نو یو بیریر شته دی زه سوچ کوم چې کوم ما څه زده کړي دي پروفیشنلی
بیسیکلی یوت لپاره نظم چې پښتو کې هغه خلکو ته بیان کم دی لاسه تاسو د پښتو ون چینل کې مناستې ما چې که تاسو پښتو کې خلکو ته خبرې کوئ نو هغه ډېر په اسانه باندې هغوی ایکسیپټ کی ابزارو کی او دا چې کوم وایي که نه چې وایي دا ایموشنل سپیکر نو ایموشنل سپیکر هغه چې هغه جسټ انفلوئنس کی بل سړی چې کوم ناست دی که تاسو یې که آډینس دي یو زما ایډیا دا ده چې صرف ایموشنل سپیکینګ په ځای تاسو ټولز ورکې چې هغه ځان سره یو سی هغه بیا پریکټیکلی اپلای کی نو زه چې کوم ځای ته ځم سټي یونیورسټۍ کې زما لاس لیکچر نورو چینلو ته زه ورغلی یم نو زه هغوی له بیا ټولز ورکوم چې دا ټول دی ځان سره استعمال کې چې ستاسو بیا فیوچر کې په کار راشي زه په دې سوچ باندې یم تاسو د تاجکستان او افغانستان وغیرہ نو سیلز جاب کې او هغه لازم تاسو ویل چې زمونږ ځوانان تاول بیریډ چې کوم دی هغه د لینګویج دی کنه د انګلیش دا نو دا راته وایي چې اکثرا په سیلز کې کنه زمونږ اپورچونټی زیات دي خلکو د پاره کنه ځکه چې د ورکوټي بزنس مې هغه تم د سیلز ضرورت دی صحیح ده خو زمونږ زیاتره خلک هغه کې ځوانان چې کوم دی دغه دی هغه نه کامیابیږي هغه کې نو که تاسو هغه ته بیسیک یو لینګویج خو یو بیریر شو د دې نه علاوه نور کمی خبرې دي چې هغه تاسو جس کوي چې زمونږ ځوانان پکار دي چې هغه ته توجه ولري دا هغه او په هغه باندې کار وشي د دې ز پرسپیکټیو لک بیک نه وېما لکه زمونږ ګورنمنت ته وګوره نن یا دینا پهلا نو دوی وی چې ایجوکیشن امپورټنٹ یس the most important thing is education صحیح ده ټیک دا خو نن ریسرچ دا وی چې نه not education people development د ایجوکیشن نظر یو سړی ایجوکیټډ نه دی خو هغه ته پته ده چې زیبرا کراسینګ باندې کراس کول دي لیسننګ پاور دغه ښه د بل سړي خبره پوره اوري بیا ایگزیکټلی هغه څه جواب ورکوي نو پیپل ډیولپمنٹ چې کوم دی دا زیات امپورټنٹ فیکٹر دی نو زمونږ چې کوم سیلز پروفیشنل دي که دوی کې پروفیشنلزم د سیلز راشي چې یاره یو هیو ټو بی آن ایتھکس یو هیو ټو بی پازیټیو مونږ ډېر غټ افسران زمونږ چې کوم دي سیلز کې دي زه پیژنم چې ډایریکټر لیول کسان او ایگزیکټیو لیول کسان د سیلز دي د کې پی کې دي نو ایمرجنګ مارکیټ کې ایون فرام پېښور ما ته چا ووی چې ډېر اتھینټک خبره وکړه چې 2025 کې 2025 کې چا په سی وي کې پښتو لینګویج کني نو هغه فرام پېښور ټل لاهور جابس کې هغه ته مشکلات راځي او بل سړي ته وي وجه دا چې مونږ موومنټم کړی دی او ترقي هم کړی دا تاسو راشئ پېښور اسلام آباد پنډي واکینټ او بیا لاهور ټورډز لاهور تاسو وینئ ډېر زیات پښتانه اوس ټریول شي ایون کراچۍ کې نو سیلز پروفیشنل لپاره پروفیشنلیزم از د کول مونږ کله پروفیشنلیزم از د کوم کله چېرته سیلز کې ولګو الته کار کوو از د کوو غلطیانې وکړو دین وی گو سیلز پروفیشنلیزم سٹارټ کې نشته there should be a pipeline چې هغه سیلز پروفیشنلیزم باندې تاسو پوي کی او بیا مخکې روان شي څه فرق دی یو کس هغه سیلز پروفیشنلیزم نه ویزدا او هغه راشي نو هغه څنګه کار کوي د هغې باره کې راته یو کس چې پروفیشنلیزم زی نه بیا دیکھیے جی ټول نه پهله دی باډي لینګویج سیلز پرسن چې کوم دی هغه سپیسیفیک باډي لینګویج ها نمبر 1 ما تاسو ته وی جوړی هغه کنوینر نه جوړ بکی جوړول پکار دی سیلز پرسن بیا دا کې لیسننګ پاور دی سیلز کس لیسننګ پاور بیا په هغه کې کرنٹ وی چې هغه ابزارب وکي او هغه سي فیډ فارورډ وکي یو فیډبیک وی یو کمپلینټ یو فیډ فارورډ سیلز کس فیډ فارورډ وکي دیکھیے جی ډیر زیات پوینټس راځي چې سیلز پروفیشنلیزم کې تاسو راځي سینک مینجمنٹ پکې ډیر امپورټنٹ دی تاسو سره 15 جونیئر دي او 12 سینیئرز دي ها یو ار ان بټوین او تاسو پکې نه فټ کېږئ په چین کې نو ګډوډ به پیدا کیږي فار دیٹ یو هیو ټو میک سینک مینجمنٹ لکه سینک جوړولي دغه سره او به څنګه جوړیږي نو هغه لپاره ان آی سی ډېر ضروری دی ان آی سی ناٹ دی آئی ډي کارډ نیشنل آئی ډي کارډ نه نیډ انټرسٹ کنسرن your juniors need what are their interest and what are their concern your senior needs what تاسو سینیئر څه غواړي په سیلز کې ډېر امپورټنٹ دی سینک جوړول ډېر خلک چې دا غټې ادارې نه مراشي او بل ځای کې نه فټ کیږي وجه دا چې هغوی په سینک باندې کار نه کوي سینک مینجمنٹ نه کوي نو بس هغه انفټ شي حالانکه بل ځای کې ډېر سکسسفل وو نو سیلز پروفیشنلیزم کې دا شونه ډېر دا چې لکه خپل جونیئر سره بیا هغه د کار په کار دی سو یو هیو ټو مینیج او سینیئر د پاره دا درې پوینټس یو ګوري چې دا سینیئر یا د جونیئر نیډ څه دی
دغه انټرست څه دی دغه کنسرن څه دی نیډ وي چې دغه ما نه غوښتې دی چې زه هغه ته ډیلی پلان ورکم چې نن دا مارکیټ تاسو وکړئ او دا رزلټ والے انټرست دغه دا دی چې زه هغه ته فیسیلیټیشن پروډکټ بروشر وغیرہ ورکم کنسرن دا دی چې فرض کیا زه دغه حق یا د بینیفټس خیال نه کوم داسې سینیئر سی وي نو سیلز پروفیشنل کې دا بیسیک چیزونه دي چې ډېر تاسو دی فارورډ دغه فیډ خبرو کو دا څه شي دی باره مې لګ دې باره پوه نه شو مونږ اصل کې نارملی وات وی ډو ان سیلز اینڈ ان بزنس وی ډو کمپلینټ دا پروډکټ صحیح نه دی یا دا مسله ده نو مونږ هغه ایز ا کمپلینټ اخلو وی شوډ ټیک اٹ ایز ا فیډبیک دا ستا کسٹمر دی کمپلینټ کې مونږ ریاکشن کوو کمپلینټ ریاکشن نه دا خو تا غلط وي داسې کیدی نشي زما دا پروډکټ داسې نه دیس از کمپلینټ وی شوډ ناٹ ټیک کمپلینټ ایز ا وی شوډ ټیک اٹ ایز ا فیډبیک چې چا تاسو ته کمپلینټ وکړو هی هیز هیلپډ یو ټو ریکټیفای دی پرابلم نو دیس از شوډ بی فیډبیک او دغه فیډبیک چې کله تاسو ایکسپټ کړئ او په دې باندې کار وکړئ نو دا فیډ فارورډ دی په ارګنایزیشنز کې هم داسې کیږي چې یو جونیئر یو خبره وکړي سر داسې خبره نه ده دا شی داسې دی وی ټیک اټ کم لو تم کمپنی کې خلاف خبرې کې یا ته داسې کې نو دا که تاسو فیډبیک په تور باندې اخلئ کمپلینټ په تور نه اخلئ او دې کې فیډ فارورډ کار وکړئ فیډ فارورډ دای چې پای باندې کار وشي او بیا دغه نو دا هم ډېر امپورټنٹ فیکټر صحیح ده دا راته وایي چې په کې پی کې کې یا زمونږ کې پی کې کې یا آل اوور د ورلد کې مونږ وګورو یا خاص کر پاکستان کې مونږ وګورو د سیلز حوالې سره نو کوم خلک چې سیلز ته ځي نو آیا داسې اکیډمي داسې دي چې لکه هلته دوی لاړ شي بیسک زده کړي دې باره کې ها ما په کې پی کې کې داسې شی نه دی لیدلی بیسیکلی ایز ا نیشن او نن چې کوم برننګ پرابلم دی یو نو مهنګائی کم طرف ته روان ده ټیک ده دی مهنګائی کې چې کم الګ با شپاړلسم او کو ناغه نه بعد به پاغه باندې د مزدوري کولو یا د ارننګ ذمہ داری راتله اوس کلاس 8 او 10 ته چې الګ لګ تکړه شي نو پاغه باندې بوج راشي چې I have to support my family تاسو ورله ټول سور کړی دی you have given them zero tool تاسو 75000 روپے ز گورنمنٹ یادو 75000 یا 5 लाख روپے قرض ورکې او هغه سره دغه د یوټیلایزیشن طریقه نشته چې کوم موست اف د خلکو سره ني نو او بیا څنګه کې نو هغه لپاره امپورټنت دا چې تاسو هر چاته دا یو سبق ورکې چې پلان یور IDP انډیویډوال ډیولپمنٹ پلان تاسو ځان پلان کې چې بای زوس دیږي کې ولاړې ما اف ا سټوډنټ یو وی نو د IDP باندې ډېر لیکچر ورکو ماشومان ته سټوډنټ وی او هغه ځان نه دی پلان کړی هغه ته یو بیریر جوړ دی هغه ځان نه دی پلان کړی چې زه مخکې څنګه لاړ شم نو هغه ګیري بس هغه بیریر په وجه باندې پاتې شي نو IDP زما په خیال ډېر امپورټنټ دی چې هر یو کس IDP جوړ کړي او نیشنل طور باندې یا KPK په سطح په پیپل ډیولپمنٹ باندې کار وشي که تاسو یو ریډیو والا پوهې کې چې یاره دا طریقه د خبرې کولو دلته سره ریډ سیګنل ریډ دی مه تیریږه دس از پیپل ډیولپمنٹ معاشره چې کوم دا په ایجوکیشن باندې نه سمېږي په پیپل ډیولپمنٹ باندې ډېر سمېږي شي صحیح ده ځکه موږ وایو کنه چې بهر لاړ شي نو یو شان دي بیهیو کوي خلک چې واپس دلته پاکستان ته راشي بل شان دي بیهیو کوي نه هو یو خبره ګورئ تاسو چې بار څوک لاړ شي هغه کې ډیولپمنٹ راځي هغه ګوري هلته حالات ته وګوري زه څومره وخت چې پاتې شوی نو ما په رشین دغه کې وخت تیر کړی دی کنټریز کې هلته ما ته رایټس اینډ رولز پته ولګېده یو پیډسټرین دی دغه رایټس څه دی چې هغه په زیبرا کراسینګ باندې خپه کېښوه مجال دی که گاډي تیر شي نو زه خو نه پوهېدم نو زه به ما به هغه ته اشاره کول او ما ته اشاره کول هغه قانوني طور باندې سړک نشي کلاس کولی ما په زیبرا کراسینګ باندې خپه یې ښودې ده نو بار چې څوک لاړ شي هغه زده کړه هم وکړي او هغوی ډیولپمنٹ کړی دی په دې سینس کې ها تاسو بیا افغانستان کې څونه ټایم تیر کو او کم سیکټر کې تاسو کار وکړئ ایز سیلز ان فیکٹ زه په سیلز کې ومنو افغانستان کې ما کابل جلال آباد مزار شریف کندوز هغه پروډکټس څنګه سیل بیسیکلی سیمنٹ کې وم او نن په سیمنٹ کې ما یو غټه ادارې کې منیجر سیلز ما ډومېسټک کې پی کېم ګورم افغانستان مارکیټ هم ګورم دینه پهله ما تاجکستان او CIS کنټریز هم کته I was residing over there my family was there او ما دیزه نه ډیمانډ اینڈ سپلای لوډ مینجمنٹ یو ټرک به 37 ټن لوډ کی که 20 ټن کله وور او شي نو د دې لوډ مینجمنٹ څه دی او کم ځای کې ټرک ټو ټرک به چینج کیږي دینه بعد چې کله مخکې لاړ شي تاسو نو ټیرف څه دی امپورټ ډیوټیز څه دي ټرانزټ ټریډ ډیوټیز چارجز څه دي بیا په ملک کې دننه تاسو سټانډرډز کې رجسټریشن کوئ خپل پروډکټ دغه क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट्स अखले मिनिस्ट्री सर खबर है जो कम डिपार्टमेंट दी कम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड दी या खपल प्रोडक्ट रिलेटेड दी
نو دغه بیسیکلی زما جاب ډسکشن او په دغه وجه ما ډېر خلکو کلچر کتلې د افغانستان تاجکستان کرغز ازبک چې دا خلک څنګه دي زموږ خپل خلک خو زه پیژنم نو تاسو او لنگویج هم ذکر ده فارسی هم ذکر ده رښتیا فارسی خو ما زده خب یکم ذره قبل داری میزنیم میبینیم که خود چقدر داری یاد گرفتی خیلی خود چی در افغانستان یاد گرفتی یا در تاجیکستان؟ البته من در تاجیکستان یاد گرفتم زبان تاجیکی میشد امین اکسنت من تاجیک هست بس شما داری شما اساسا از فارسی این کوتاه شدگی شما میگه چطور هستی یس این میشه چی تور هستی تور فهمیدید شما از ما باز یکم زیادترش طرف ایران داخلش خب من فکر میکنم که اکسنتش یا لهجهش فرق میکنه از ایران و افغانستان و تاجیکستان مگم تاجیکستان یگان لغاتایش هست که وقتی که من هنگایش میشنم برای من یکم در مشکل میشه که بفهم و امو رقم که ایران هستن اونا هم یگان لغت داره که از دری کم ذره دیفرنت است. اساس در این وقتی که شما میشنوید زبان تاجیکی میفهمید. بله میفهمم. وقتی که شما گپ میزنید زبان فارسی اونو میفهمند. وقتی که اونو گپ میزنن مشکلی میکشه شما به خاطر که ما اینجا میشینیم گپ میزنیم زبان پشتو ما بینش تا زبان انگلیسی میمونیم. بله بله. اونها در زبان خودم با آدمای اودی با زبان روسیه گپ میزنن یا ازبک حروفای ازبکی یا کرغز میمونن برای شما مشکلی میشود. من همونجا بودم قریب 4 سال. خب من ازبکستان و روسیه رفتیم و چی بود ما یک آهنگ میشنیدم یک چند روز پیش باز یک دوستم از ایرانی هستن ما فکر کردم که ایرانی است و ایرانی چقدر سخت است که من نمیفهم ما وری روان کردم گفتم ایره برای ما بگو چی میگه کرغیق است قرغیز از ایرانی است مگم قرغیز کتش میکس است مگه به خود است که باز ما بیخی نمیفهمیم که چی میگه سایز خود در سیلز مارکتینگ خود شما سیمنت داریم من خانم جور نمیکنم که برام یک بودی سیمنت برای روان کنه و در سیلز ما امروز بیسکیت است خب سایز ما میخوایم که شما بخورین بر ما بگین به خاطر که میگن که بسیار مزه‌دار است سایز و پر انرژی است تشکر میبینیم این خوبی کلان همین بیسکیت من چیزی میفهمم که این لو کلسترول است کلسترول سیوان این ویتیبل است این گندم با مای پوست است فهمیدید شما بله فهمیدم د فایبر کی هاي بل د اوس چې ما کوم سیز وکړو زولک پښتو کې وره دا چې دی تاسو ګورئ ویټیبل چې دی دا په یو پیکټ کې دی اوکې نو دی کې ما خیال اوس ګور سو بسکټ دی نو دا دی چې اکثر موږ بسکټ ډبې کولو کو یو دوه تیو خور نور مغه پاتې به سورج تیر شي هغه نرم شي کنه نو دی کې دا نه دا وسې بلکې دا تاسو پیکټ والے ماشومان لنچ باکس کې دی سلور بسکټ ور کی اور دا ز استاد در کوم خو تاسو بخوري او وایي چې واقعا دا دونه دا وزه او بو سره خورم تاسو کومه چای نه دی راکړي گرین ټي تاسو لمون دا سکه دا وګورم شما داری گپ زدید میشه چای نباشه خب تاجیکستان تا نمیتریم تاجیکستان کیم گرین تیز کی ازبکستان کیم دی ډیر زیات افغانستان کیم ډیر ایران کی یس دا څنګه چې ترکیش دغه کوي کنه دا غیم د قهوه سلیمانی چې ورته ته وایي کنه سیدن تاسو یو بسکټ کو ټیسټ کې ما ته وایي چې زمونږ دا ویچبل بسکټ چې کوم دی هغه څنګه دی دا غي ټیسټ بیا نور خبرې کو لیدونکو جب زکول چې دی دا یو ډیر غټ هنر دی او پکاره چې انسان ټول ژبې زدي او ټول ژبې خپل خاص لري او زه د دې خبر چې کوم فارسی زه چې هغه اټریکټ کوم چې کله ځوان څنګه ډیره خوږه ژبه ده او ما هغه نه پس میوزیک چې کوم هغه ته اوریدو د تاجکستان ایرانی میوزیک ایرانی شاعری چې کوم دا غي ډیره د کلاس وي مې لیکه څوک پاغي باندې پوي شنو تاسو پته لګی چې او مای ګاډ دا هغه څومره ډیپ دغه شاعری یو کلاس دی دغه د میوزیک او بیا دغه سره چې دغه کوم اوازونه دي کنه واو ډیر مزدار نو اوس راته وایي چې تو راست تشکر اوس فارسی کې شروع شو که پښتو کې نه پښتو کې تاسو ما زه لیدل کې باندې نشي وای جزاک الله تاسو ته دغه وایم چې په زموږ په کې پی کې پیپل ډیولپمنٹ باندې ډیر زیات د کار کولو ضرورت دی او سټوډنټس کې this Saturday I have a session in a school in Peshawar IDP باندې individual development plan
ها ماشوم ته یو ځل ووایي چې څه دی لا زما سیشن و هغې کې ما ماشومانو ته وی چې زمونږ په نیچر کې IDP جوړول شته او یو څنګه ما ورته خپل لیپټاپ کولاو په کلو کې داسې جبې او نالې او ډنډونه هم وي یو شمشته راووتو ټلټل ټیک ده هغه روان شو ماشومان ولیده رڼا وه ولیده کاڼي شروع شو ډنډې شروع شو چوکې شروع شوې هغه لاړو شیل ته دننه هغه ماشومان هغه اوچت که دیوال ته مو ویشته خو هغه شیل ته چې دننه لاړ شي سیف ټیک ده شل ته دننه لاړو ماشومان خپل ښه پوره کوشش وکړو ایوننګ شو تیاره شو چېرته یې سایډ ته غورځولی و صحیح ده what turtle does went inside his shell keep calm او سوچ وکړو ما څه غلطي وکړه زه په کمې لارې راغلم په کم سپیډ راغلم په کم ټایم کې آیا دا زما د راتلو ټایم و لوک بیهایند یې وکړو دې نه بعد هغه پلان کړ چې دې ځای نه وځم او دومره سپیډ باندې چې لاړ شم نو زه به هغه نالۍ ته سیف زون ته به زه لاړ شم دس از what we plan for our individual development plan زموږ په ژوند کې څه کېږي ماشوم چې پیدا شي موږ په خپله وی آر لایک ا وایټ بورډ کلاس روم کې وایټ بورډ نه لګي ها اوس څه کېږي موږ سره موږ ته ټیګ لګي او دی خو تور دی تورې توریا زه تور نه یم هو ماما چاچا ترور موږ ته توري وې یار دی خو نالایک دی دی خو میتھس کې بیخي نه دی دی خو منډه نشي والی واټ از دس از دی ټیګ ګیون ټو اس وایټ بورډ باندې ټیګ لګیا دی او زمونږ چونکې یو ګایډ لاین نه وي نو دس ټیګز وی پرسیو اباؤټ اور سیلف پرسپشن کې موږ وایو چې یار زم داسې یم دا کمی ما کې دی دا موږ ته آی ایم ناٹ انسایډ موږ داسې یو نه خو دا خلک ټیګ لګوي موږ ته وایي نو موږ هم وایو چې دا کمی به وي موږ پرسپشن جوړ کړو ځان په باره کې او موږ چې کوم پرسپشن جوړ کړو ځان په باره کې نو دین یو هیو ټو فالو دیٹ بیکاز چې تاسو ځان په باره کې دا سوچ وکړو چې یار زه لیزی یم زه سست یم یا زه دا کار نشم کولی زه آوټسټینډنګ نشم کېدی دس واز ناٹ مای ټیلینګ ټو مای سیلف که نه ما په خپله نه دي ویلي ځان ته دا خلک لګوي نو کله به دا ټیکېږي دا به هله ټیکېږي چې کله ټل شل ته لاړ شي په آرام کښېنې یو ځل ټایم وباسې فری ټایم وباسې یو ځای کې کښېنې ځان ته سوچ وکړې چې کم ځای کې زه غلط وم آیا دا رښتیا دا ټیکس چې په ما لګي دا زما خپل دي نه دا زما خپل نه دي دین یو هیو ټو پلان ټاپ 10 خپل پلانینګز وکړې په ټاپ 10 کې 3 چې کوم دي موسټ امپورټنټ هغه پلان کې او هغه باندې تاسو روان شئ نو زه د هغه لپاره هم تاسو ته یو فارموله وایم چې فیوچر که تاسو ته څه پرابلم وي دا داسې دی چې آی واز ان ا کانفرنس هیر ان اسلام آباد نو په آی کې سی پیک کې یو چاینیز هیډ راغلی د سی پیک نو هغه په خبرو کې څه ووي چې ما واغسته هغه دا ووي چې یا مور دین 50% of our energy is used to defend our project دا جوړولو کې نه لګي سی پیک دا ډیفینډ کولو کې زمونږ 50% چې کله موږ یو پلان وکړو تاسو ځان له پلانینګ وکړو چې یار زه به دا کوم او دا فورن ویو اف چې درېیم ورځ څلورم ورځ پنځم هرډلز به راشي تاسو نه به دا شي خطا شي هغه ټایم بعض نیم خلک جیم ته پلانینګ کوي فیس هم جمع کړي او لا شي 15 ورځې بیا غیب شي بیا پاتې شي نو دس از واټ چې تاسو ډیفینډ یور سکسس به کوئ بار بار به سوچ کوئ چې ما باندې څوک ما بیریر کس خود چې امانه تپوس کوي یا ما ځان د گراف جوړ کړی چې نو ویر آی ریډ ما په خپل کور ته تاسو راشئ دروازې ته ننوځئ یو شین کاغذ لګېدلی بیټري میں یو پی ایس کی بیٹری میں پانی ڈالنا ہے چې مخکې لاړ شئ تاسو به لیدلي یو بل یو ما په خپل کور کې ځای په ځای ریمایندر ځان ته لګولی دي 2 بک مې شروع کړي دي لیکل یو همدغه تاجکستان هیریټیج په باره کې دی یو لوکل دی نو هغه زه بار بار ځان ته ریمایندر لیکم چې ناو سټیپ دس تصویران راغوښتل دي یا دا شی پړاول دي نو ریمایندرز چې لګو خپل چې کوم سکسس دی اب ډیفینډ کوو که نه ډیفینډ کوو نو پروجیکټس خو ټول خلک جوړ کړي اف یو ډو ناٹ ډیفینډ اټ اب لوز شي نو دې لپاره ډېر ضروري چې موږ ډیفینډس کولو دغه هم جوړ کړو تاسو شروع کې ما ته ووایي چې سیلز خلکو ته څه داسې پوینټ وایي چې هغوی ته په کار راشي هغوی ځان سره دا خبره وکړي څنګه ما ته اوس ته وایي چې ایم ناٹ ایموشنل سپیکر آی ایم زه ټولز ورکوم خلکو ته زموږ چې کوم فاینل ایئر سټوډنټس وي او چې کله هغوی پریکټیکل لایف ته راتلو ته سوچ کوي نو هغوی دا وایي چې وایي بس دا موبایل فون والا کار ډېر ښه دی زه به یو فرنچایز والم دا به شروع کړم یا چې څه ورته ښه ښکاري یا بل کس په هغې کې ښه دی بس هغوی فلاني دي ګټې پیسې وګټلې زم on the basis of observation what we do we start business او اکثر په هغې کې ناکام do you know what is the 3 main important thing for business one is
if you want to be a successful businessman, look into the burning problem of the market. कम मार्केट के तासो नास दिए दलता गैस शॉर्टेज दे और कज़ा गैस सिलेंडरों कारोबार शुरू कम नो चली बा करना बचली burning problem नहीं करना the market. First point is you have to look into the burning problem of your market. पिशावर की हूँ मा स्केल द KPK पूरे बिजनेस थे नो सॉरी नो जमा दे मार्केट बर्निंग प्रॉब्लम से दे सेकंड वर्ड सर मोस्ट इम्पोर्टेंट माय यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आया दा कार डेर कोलिम शम कना कोलिशम कना दा दो मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर बिजनेस चिता सो स्टार्ट का बिजनेस ड्रीम दे का फर्ज किया तासुला इजम नवरजी बर्निंग प्रॉब्लम द मार्केट बांधे तासो खबर नहीं है और दास्ता सो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ हमने दे देन सिट इन द मार्केट लगा तासो पिशावर सदर ब्लोर प्लाजे के यो मोबाइल दुकान वागस तो खालता कस्टमर ऑलरेडी राजी देना सौदा अखली तासो न बम अखली बल न बम अखली परचेजिंग होबा कई केना दैट्स द मार्केट दा द्री खबरी जमो स वर्षा करोड़ बांधे जो सेगम अलता यो फ्रूट्स डेर वीआईपी शॉप जोड़ शो और डेर खुले शॉप थे डेर रैक्स लगुली दी डेली फ्रूट्स चेंज कई नो आगा मालिक मासर बिजनेस स्लो दे मालिक मासर चरता मिलोनो शो डेर दागा पता किम चरता खकारशी चागा तवे म चेयर आया हैव यू लुक फॉर द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ दिस रूट दगा फ्रूट शॉप ता चरता घट मेडिसिन स्टोर सर कड़े जे खलक मेडिसिन वाली ख्वा की वो फ्रूट हम जान सरोड़ी या चरता हॉस्पिटल त निज कड़े या दे पोर्श एरिया के कड़े वे नो दादा आगजे बर्निंग मार्क प्रॉब्लम हो और यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आया था रेडियो वाला नारजान खरसोले ही चागा खपल सुजा के लरी सहर वक्त तीजी मंडे के चारबांग माल लाडशी वालदन सुजा के डक की रोडी और दल की दियो असर सलोर पैंट शर्ट वाला सेल्स कसानम निष्ठा दुमरा उगत दुकान दे अगस्ते दे 40 फीट नो दागा हम निष्ठा नो आया तब सिंगम का और आया तो वहाँ रेडियो पमेस की यो दुकान तक खड़े दे दैट्स द मार्केट या पा फ्रूट मंडे के तक खड़े दे नो दरे वाला शिवनाल ता फेल दी ठीक दा देवा ओचले हो डेर लॉस होगा रेंटल लॉस होगी एम्प्लॉइज पैकेज लॉस होगी सही नो मा ख्याल द सेल्स प्रोफेशनल लगा सेल्स द पारा या कम से कम लैंग्वेज सो ने इंपॉर्टेंट दे हाजी तासु तलिवे तासु लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज द कवल दा गजी हाजी हां नो रख्तिया यो द बॉडी लैंग्वेज खबर दा और यो लैंग्वेज खबर चिके नो आगे था जी तासु डेर खब पोइश है चे प्रॉब्लम से दे मार्केट की अपॉर्चुनिटी सदा कम पूरी लैंग्वेज बैरियर no you cannot dig down the original the basis of the market او دا صحیح خبره ده چې لکه کم ځای کې تاسو سیلز د پارلاټ شي او تاسو هغې سره د هغې په ژبه کې خبرو کې نو خبره زیات اثر کوي هغې نو بعض نیم ځای کې داسې نی مونږ یو ډیلر و هغه آرډر نه ورکو نو د بل علاقې یو سیلزمین و جونیئر و هی واز ا ټال ګنجا اوږد تک سپین سړی و هم راوغوښتو سوټ هم ورته واچو بس پښتو کې خبرې نه کې صرف اردو کې خبرې کې بومتلو अगर तो यार तुम क्यों काम नहीं करते हो फ्यूचर प्लानिंग है तुम्हारे साथ हम बहुत बिजनेस देंगे आपको फैसिलिटीज़ भी देंगे आप हमारे साथ काम करें कम सड़ी मुंग आर्डर ना वर्क अगले आर्डर वर्क नो दासे हम की देशी हो लुक्स पूरी जी प्रेजेंटेशन ची दे दे नो बाज नहीं खलक बल जब ना इम्प्रेस शी करना इम्प्रेस वी सेकंड लैंग्वेज ना इम्प्रेस शी करना चेहरा احتیاط اچو غټ افسر دی اوکے رشیا کی تاسو رشین مم ذکر دا رشین ما so somehow I can like listening باندې خو پوهیږم الفاظ اوکے اټس رشین بالکل آسان نه د زم یو افتید ولتل ما بس spasiba دومره ما دومره بس ذکر spasiba ما دغه ځای زما چونکی د ډرامو د وجې نه چونکی موږ سکرپټ یادو نو زما پکول پاور ډیر ښه دی I mean like ما د ریچ کوم دا نو within 4 to 6 months چې دنه بس ما بیا خبرې شروع کړې وې کنه پروګرام مخ کړو لوګ نه لګ دوه تاسو ایکسنت هو ماشاءالله ډیر ښه دی کنه نو هغه یو سیس ما سره هغه کې هیلپ کړو تاسو د خپل فیلډ خبرو د خپل فیلډ خبرو ما سره دا چې زما چې کوم میک اپ آرټیسټ نو دی ور ایرانین خاجي ها نو هغه چې هغه اکثره میوزیک اوریدو کله بچ میک اپ کو نو ما هغه میوزیک خوښ شو او وکند میوزیک سره بارډر نه کله کله مونږ نن سبا ټرکیش میوزیک ډیر خلک اوري نو ما چې هغه ودونو هغه ما ته بیا ټرانسلیټ کول نو بیا هغه میوزیک بیا ما اوریدو نو ما ډیر سيزونه چې د اډاپټ کړ یا زمي کړه د لینګویج هغه د میوزیک نه مو چې ما هغه سانګز اوریدو نو ډیر وکابلری زما د هغه سره خښوا بل پرابلم څنګه تاسو پته را کله چې تاجکستان ته لاړ شي یا رشیا ته
ټول رش یو ژبه کې خبرې کوي کم کمپنی کې ته کار کوي کم ځای کې کار کوي هر یو ته به انګلیش څومره وایي او هغې ته به کوشش کوي چې هغې خپل منځ کې څه وایي که نه نو ستا لپاره خو به نو هغه یو وجه وه چې یعنې ما وي ما به ډېره غلطه وي یو خبره زه کوم چې کله تاسو ژبه زده کوئ نو شرمېږئ به پکې نه چې څونه هم تاسو پورې خلک خاندي چې څونه هم تاسو ما به سکرین باندې لایو شو کې به چې ما فارسي وي ما به پکې ډېرې شګوفې وویستې ځکه چې ما به ویل به مې یو څه غوښتو ویل به مې بل څه که نه ما نه پکې اردو م میکس وه ډېر خلکو به د هغې نه ټوکې م جوړولي بټ یو څیز یو ما همت بلکل نه بل ما هم ورسره خندل که نه نو هغه ورځ چې نن مې زده کړې ده نو زما خو تاجک لینګویج استاد چې کوم دی هغه زه کوم فلیټ کې اوسېدم د هغه څوکیدار دی زه چې کوم مارکیټ نه راغلم هغه سره به کېناستم نو هغه له ما سر خوږاوه چې یاره دې ته څه وایي او دې ته څه وایي او هغه څوکیدار و نو هغه هم په کرسۍ ناست و د هغه بل څه کار نو خلکو ته چې څوک راغی څوک لاړو یا چاله به دروازه کوله وکړه هغه سره ډېر ټایم و نو ما هم هغه نه زده کړ بیا ورو بیا چې کوم ادبي لینګویج دی هغه ما نور استادانو نه ملګرو نه زده کړه وکړه الحمدلله ډېر ښه نو نه دا خو ژبې زده کول ډېر د کمال خبره ده او تاسو خو ټالنټډ یې چې دا خبره ده او زه خو بیا دا یم چې ما باندې ژبه زده کوي نو ما غزل بوزي ولته را باندې هلته مې ډیوټي راله ولګوي نو زه به یې زده کړم خامخا ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ ثانک اخره کې یو تپوس کوم که داسې زموږ ځوانان پیغلي جنکۍ سیلز خوا کې غواړي چې کار وکړي تاسو سره رابطو کې تاسو سره سیشنز والي دغه د هغې دپاره څه طریقې کار دی I am voluntarily available که څوک خپل کیریئر کاونسلینګ په باره کې څه تپوس کوي سیلز کاونسلینګ کې څه تپوس کوي انفیکټ چې کوم راخه لګي دا تاسو فیسبوک پیج دی اکاونټ عبدالغفار په نوم باندې بس عبدالغفار په نوم باندې بالکل جی خجی فون نمبر به شته اغل ته کې به هغې تاسو سره څوک رابطه کوي چې زه په خپله امپلایي ما نو زه دغه دومره ټایم نشم ورکولی چې ما سره کوم فارغ ورځي ضرور به ورسره کښېنم څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې اوس یو ګورنمنټ سکول کې دس سیچرډے زما یو سیشن دی نیکسټ سیچرډے هم یو بل سکول کې دی سیچرډے سنډے زما آف وي نو آف وي نو هغه تاسو دلته یوټیلایز کوئ تر څو خلکو ته فری سبیل الله چې ورته وایي زه صرف دغه یو پوینټ یم چې هیو ټو ګیو پیپل ټولز not just influence them چې دا ایموشنل تاسو خبرو کې خلکو ور د سبب ته هیر شي ټولز ورکه چې په خپل لایف کې هغه یوز کی ایگزیکټلی څنګه چې ما تاسو ته NIC یاد کړو ما تاسو ته برننګ پرابلم اف د مارکیټ یونیک سیګنیچر او مارکیټ والا یاد کړو نو دا اوس کا پوینټ سو کونی سي نو فائدہ وکړي اوکے ثانک یو سو مچ تاسو سره مننه کور ودان مننه لیدونکو سرکوټ شاندمال واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو موږ تاسو چې کله کور کې ناست یو یا په سینما کې ناست یو فلم ګورو چې فلم ختم شي نو موږ یې مړه دا یې څه بکواس جوړ کړی یا موږ دا څونه ښه ایکټینګ یې کړی یا د سکرپټ ډېر زیات بیکاره و یاره دا لوکیشن یې ډېر مزیدار نه و دا ډایلاګ دې صحیح ونه ویل یا موږ یو کمرشل ګورو چې هغه خو د سیکنډونو خبرې نو هغې کې وی ګورو موږ دا څونه ښه یا دا ډېر ښه نه و یا داسې ډرامې موږ وګورو دا څه پته دا د میاشتو ځینې پروجیکټ چې دي هغه کلونه علي چې هغه جوړیږي په هغې هغه پروسس ټایم یې دومره زیات دی که نه او موږ تاسو په سیکنډونو کې یا په منټس کې یا په ګنټه کې وګورو موږ خپل ریویو ورکړو چې یاره دا ښه دی یا دا خراب دی واقعا هر یو کار ګرانه دی زموږ د ایکټینګ کار چې کوم دی هغه بیا ځان له ګران کار دی صحیح ده نن ما سره چونکې د پښتو انډسټري خبره چې کله راځي دا تاسو ته معلومه ده مخکې څو ورځو نه زه یوټیوب باندې خپلې مور ته ډرامې لګوم پخوانۍ ډرامې کومې چې د پښتو پخوانۍ ډرامې وې تاسو یقین وکړئ زه امې سره زم کښېنم زه م وګورم نو زم واو زموږ چې کوم ایکټرز ول هغه وخت کې د هغوی ایکټینګ سکرپټ ډایلاګ ډایرکشن په هغه ټایم کې څومره مزیداره انډسټري و زموږه چې هر یو کریکټر چې کوم ایکټر کول هغه به څومره مزیدار هغه مخ کړلو اوس هغه وخت را رسېدلي چې په 2021 کې چې 21مه صدۍ کې چې هر څه ترقي کړې د سوای د پښتو انډسټري نه علاوه شوبیز انډسټري یادوم چې د هغې نه علاوه چې هغې کې مونږ هغه هر څه د لاسه ورکړه مونږ رایټرز له لاسه ورکړه مونږ ډایرکټرز نشته دی زمونږ ایکټرز نشته دی خو په داسې وخت کې اوس نوي الکان چې کوم دي هغه رامخکې کېږي هغوی انټرسټ علي هغوی کار کوي او زموږ د هغوی نه تمې دي نو داسې ما سره اوس یو فلم
جوړونکي یا ما سره ناست بلال احمد ستړي مشئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو بلال سره به زه خبرې کوم. بلال دا راته ووایه چې خاص پېښور نه دی تعلق دی، سبق ته هم هلته ویل دی، لږ خپل باره کې موږ ته ووایه. بالکل جی، زما تعلق د پېښور نه دی او ما پېښور نه سټډي کړې ده. اف ایس سی زما ایجوکیشن دی. ښه صحیح ده. نو دا شوق دی د شوبي سره او د ډایرکشن سره او پروډکشن سره څنګه پیدا شو؟ دا خو سٹارٹ کې صرف قتل را خوند را کول، یوټیوب باندې ولاګز بم قتل اور نور داسې مطلب فلمز وغیره شنو به ما لږ ډېر ډیټیل سره قتل فوکس سره چې مطلب دا څنګه شوټ کیږي، مطلب یو انټرست هم پکې هغه ټیم ډیولپ شو کنه چې را یو مطلب یو انټرسټینګ یو کس څنګه الوزي، یو کس یو سوک ورکو نه هغه دونه لري، زما سوک کې خودونه پاور نشته دی. نو د دې سٹارټ چې کوم دی نو زما په خیال چې 2014 و چې هغه ټیم نه زما انټرست دی کې ډیولپ شو. بیا رو چې کوم دی هغه ټیم کې زما صرف د سکول لایف نو مطلب څه دومره پیسې هم نه وي انویسټمنټ لپاره، نو تاسو ته پته چې څومره مطلب ایکسپنسیو دي دا سامانونه. نو 8 کلاس کې مم او بیا چې کوم دی نو ذهن مې کلیر و چې مخکې لاړ شم همدغه شی به کومه. نو چې کله زما میټریک کلیر شو هغې نه پس ته بیا کالج ته راوړېدم، نو څه ناڅه پیسې مې راجمع کړې او ځان ته مې پیلنۍ کیمره واخیسته. نو هغې کې به داسې و چې بیا مطلب کیمره خو ما واغېسته، خو چې د دې د شاته کوم هغه ایفرټس و مطلب هغه چې کوم لرنینګ هغې دپاره موسټ امپورټنټ هغه ما سره نه و. مطلب بس ما صرف کیمره واخله او کار به وشي، خو داسې هېڅ هم نه و. بیا چې کله ما کیمره لاس کې ونیو بیا ما ته پته ولګېد چې دې کې آی ایس او دي، شټر سپیډ دي، وایډ بیلنس دي، اپرچر دي، مطلب دا مکمل ځان له یو خپله دننه دنیا ده. لکه دا صرف دا نه به چې کیمره واخله او تاسو به کار سټارټ کوئ. نو بیا ما یوټیوب نه لرنینګ سٹارټ کو. یوټیوب نه بالکل زما ټول نه غټ استاد زما یوټیوب دی، ځکه چې زمونږ په پېښور کې به هم زه ووایم او مطلب زیات تر ځایونو کې زمونږ داسې مطلب داسې دغه نشته ایجوکیشن اداره چې هلته پراپرلی موږ ته دا شیونه ټیچ کړي. بالکل. نو زما په دې شي کې انټرسټ و او بل دا و چې ما وی چېرې همدغه به زه زده کوم. نو په بنده کمره کې ما تقریبا 4 سال لرنینګ کړی دی او هغې کې ما د هر یو شی زده کړی. ما باقاعده ځان سره نوټ کول، بالکل نوټ کول به مې بیا مې چې کوم دی نو په هغې باندې هغه کول پریکټس به مې کول پې. بالکل. نو هغه به داسې و چې کیمره ما سره مطلب ما چېرته په ما ته یاد شي په 35,000 روپۍ ما فرسټ کیمره اخیستې وه چې هغه ویډیو دپاره هم نه وه، هغې باندې به صرف پکچرز ویستل کېده، خو دا و چې صرف ویډیو آپشن پکې و، نور آټو فوکس هم نه وه او مطلب هغه شانتې هغې فوکسینګ هغسې پروفیشنل نه وه کوم چې دا ریکارډینګز دپاره وي. نو ما به یوټیوب کې ویډیوز یو شانتې کتل، مطلب هلته به ډېر ښکلې کوالټي هغې روغ کا. دلته به زه ناست ما به مطلب ړه وچولو ځان له سیم ټو سیم هماغه فارمولې به اپلای کولې، خو رزلټ به هغسې ښایسته نه رزلټ به بیخي هغه شانتې نه و که نه. نو زه به کله یو لتلم کله بل لتلم چې دا څنګه چل دی که نه. نو بیا ما چې رو رو بیا ډیپلی دننه لاړم ما چې کیمرې فرق دی. نو بیا چې کوم دی رو رو زه پوهې شوم. نو ما پهله اوس د دې شي لرنینګ پکار دی. نو ما لرنینګ سټارټ کو تقریبا 4 کالو کې ما چې کوم دی نو دا خپل دغه لرنینګ پروسس جاری کو او بیا الحمدلله ډېر کم ټایم کې ما زده کړه موقع پکې. ښه. نو بیا دا چې دغه 4 کاله چې تا زده کړه کوله نو کور والو نه وي چې ته په کمره کې دننه شوې دا ته 4 کاله ډېر زیات ټایم دی که نه، او تا بیا سټډي مې اف ایس سی نه مخکې سټاپ کړله د دې دغه دپاره. نو کور والو ریاکشن څه و لږ هغې باره کې راته دې ځای کې خو زه خپله فیملی اپریشیټ کول غواړم، ځکه چې ما سره ټول نه غټ سپورټ زما د فیملی دی په دې ځای کې. که مطلب سکول لایف نه زما مور زما پلار مطلب زه په هر ځای کې سپورټ کړم. نو که زه نن ناست یم صرف د هغوی د وجې ناست یم ځکه چې زه خپلې مرضۍ ته پرېښې یم او الحمدلله ما هم د هغوی هغه بروسه خرابه کړې نه ده. نو دغه زما فیملی م الحمدلله اوس ښه خوشحاله ده. خپله کمپني مې بیا کولاو که پکې ښه ښکلې ټیم میټس دي را سره، ښه ښکلې ایونټس کوو، سانګ شوټس پکې کوو، شارټ فلمس پکې کوو. نو الحمدلله ښه ټیک ټاک روان دی. نو بیا هغه 4 کاله چې دغه کو نو دا راته وایي چې بیا
د سلور کلا خپل د لرنینګ بیا د کیمرا بیا دوباره بل کیمرا واغستا او جی بیا هغه خورا سره سم خیر پرته دا غزوا پهلنې کیمرا او ما ته پته چې مطلب څنګه په مهنت باندې ما هغه غشته وا لکه چې یو نورمال الکم سکول ته بدلم او کور ته براتلم نو لکه هغه شانتي دغه نو د منس کې زما په خیال چې زما څنګه میټریک کو شو کنه نو مطلب زما سکول سره او کالج سبق سره مطلب زما دومره انټرست نو او دام د الله تر طرف نه ماته یو اشاره و چې هغه ټایم کې ماته پته ولګي زما ویژن ان میشن کلیر و چې زما مخکې لاړ شم دغه کوم بالکل دا ګوډ گیفټډ یو شی دی چې دا کیمرا تاسو دغه کول نو تاسو په خپل چې دین نو یو تھنک چې یو ډایرکټر چې دی هغه پکار دی چې کیمرا هم هغه ورزي بالکل نو کیمرا ورک هم وسره د خود دلته کیسه نه ختمېږي 4 سال خو ما تیر کنه مطلب کیمرا سیټینګز وغیرہ هر څه بیسیک باندې ډیزاین کوی خو مطلب اسی چسکا پارټي وا مطلب چې تاسو صرف کیمرې سیټینګ مین کار چې بیا تاسو راځي هغه پوسټ پروډکشن ترازي مطلب کوالټي به تاسو التنو باسه ایگزیکټلی بیا چې کله مطلب کیمرا خو خیر زبر حال یو ما د سی ارینج کچ هغه اټو فوکس هم مطلب لګا رزلټ هغه و چې کوم ما ایکسپیکټ کول ہوتی نه نو هغه نه بس بیا ایډیټینګ کی سی پکې چالو شوی نو بیا ټول نه پهله ما فوټوشاپ از د کو ما پهله انټرنیټ نه ما خو دي خو پکچرز ډاونلوډ کول پایغه به ما پریکټیس کول ستاسو ما ډیر پکچرز باندې نو بکړی دي دا پکچر اوس سړی معلوم شو زه ما کنه کله تابوت کې زما تصویر د مړی ور کړی کله چاته واده کړې ما صحیح دا او مای ګاډ ها زه اوس رښتیا کوم تصویر تا جوړ تاسو ما ډیر ایډیټ کړی دي مطلب ما به هم داسې ورک پکچرز کنه نو هغه به ما راواغشتم ما به کوشش کول چې دا زه نور بهتر کوم بیک ګراوند به مې ورته چینج کو یا فیس صفائی به مې وکړه میک اپ ټچ اپ مې ورته وکړو نو دا هر څه به ورته کول او نو مګر ما چا تصویر به را سره یو ځای کو دا راته وایا نه داسې کولج کړی سنگل به مې دا سنگل او جی نو هغه ټیم کې ما پهلا فوټوشاپ از د کو بیا فوټوشاپ کې بیا دنه ما نو هغه تاسو یوټیوب نه زده ټوټلی زما A to Z لرنینګ چې کوم دی ټول د یوټیوب نه ما سره اکیډمیز نه ویب ډیزاینینګ هم کړی دی دین علاوه ما ګرافیک ډیزاینینګ هم کړی فوټوشاپ هم کړی خو اکیډمیز کې موسټلی هم دغه چې لاړ شي صرف په ټولز کې او په مینیو کې د ګوتی وي تاسو ته سرټیفیکیټ در کې بس چې ستا کار او شو دیټس اټ نو ما یوټیوب نم لرنینګ کړی دی د فوټوشاپ د پاره چې کوم دی ما 3 میاشتې احمد استاد نوم دی دغه په دیش نغری کې هغه سره ما تقریبا 1 منت تیر کړی دی هغه ما د ټو دی پوینټ خولې چې مطلب یو کلاینټ مونږ راشي هغه د پکچر مونږ څنګه ایډیټ کوو لکه دا چې تاسو ته یوټیوب کې مخې کنه واچ ټایم د پاره دی هغه اورال دغه کې تاسو نو واچ ټایم اخلي کنه نو هغه زه ټو دی پوینټ باندې پوي کوم او بس ما بیا ما کې هغه دا پوښتنه کې د پاسپورت او د شناختی کارت د تصویر کې مونږ همیشه ولې بدرنګ راځو یاره دا شناختی کارت والا خو خیر ایته ګناه نشته هغه بس چرته د سی کس را دیولې کیمرې ولا ورکړي چې دا کیمرا دا بٹن د صرف درز ورکاوه کنه او ناغي کې سدوم خاص ایډیټینګ بدرنګ نه یو ناغه نېشنل آیډنټیټی کارت د زموږ مې بي چې غوي چې را دلته سپینی دلته توري داسي یا ایگزیکټلی او کې دې شي زکه دا چې بیا اغه نه پس پوسټ پروډکشن خو ایډیټینګ څنګه بیا ګرافیک فوټوشاپ په لمایز دکو واپس بیا ویډیو ایډیټینګ چې کوم د ټولو نه غټه لانجه زه تر نن پورې زما لرنینګ سٹارټ دی پاغه کې ویډیو ایډیټینګ بالکل او جنو لرنینګ ز سٹاپ کوم نه ز لرنینګ کوم نو ایډیټینګ هم کې الحمدلله ایډیټینګ خو آلموست کمپلیټ خو یو کس پم نشي ویلې زګ چې دا ځان له کومه فیلډ دی نه کمپلیټ کېدو بالکل نه دی بالکل روزانه نیو شیزونه راځي لرنینګ به نیو شیزونه راځي نو ایډیټینګ چې کله خبر راغ نورمالي مخکې سافټویر وندر شیر کمپټیشیا خو دغه مطلب نورمال لغه باندې بم او چلے د لیپټاپ باندې ما ته چې ما په 20000 روپے یو لیپټاپ غشته زما چې کم هم پهلنې اکوپمنټ د مازان سره تر اوسه ساتلې دي مطلب اوس ما الحمدلله خو ایکسپنسیو لیپټاپ شته ایډیټینګ د پاره خو هغه ما نه دی لر کړی سی پرینټینګ د پاره میخې د خوځان ته مخې ته خې یاد را ترازی چې دا یو کم جن د سٹارټ هغه کوم سټرګل تاسو کړی بالکل ما ډیر زیات سټرګل کړی اولنې پروجیکټ چې لګ راغلی تاغي نه پیسي ګټلی اولنې پروجیکټ خو زما خیر سپانسر او ما چې کله کمپنی کولاو کنو مطلب خلکو یې چې رستا پورټفولیو لازمي ده
پورټفولیو مطلب ما وی چې خپل زما پکچرز دی ما ویستی دی یا ما خپل فرندز ته ویستی دی کنه خو دغه انف نو هغه ته پراپر یو ویډیو پکار و یا د سی د ویډینګ فوټوګرافي یا ویډیوګرافي پکار و چې تاسو یو مضبوطه پورټفولیو نو ما ته پهلنې افر چې شو هغه د سیکاز یونیورسيټي ډیکټیک 3.0 هغه ما ته افر وشو نو هغه ټیم کې هغه ما ایز ا سپانسر کړو نو الحمدلله کې ما خپل لغه او کار او کو ریزلټ خوښ شو ما ته کې ایوارډ ملو شو هغه نه پس ما هر ځای کې هغه پورټفولیو یوز کول سٹارټ ک مطلب ما په خپل پیج باندې دین علاوه بیا ما لګ ډیر پروموشن بم کول مارکیټینګ په فیسبوک باندې او شوبیز دغه څنګه راغی میوزیک ویډیوز هم څنګه جوړل شروع کول میوزیک ویډیو خو چانس ما لټول نه پیل تاسو بډی راکو زیکسر بالکل هغه زه د اډینس کې زما افیس ته مینور د زړګي هغه مو ته ما کړی دی او سنا میم لا اکثر زیات تر کارونه زکوم او جی او دا اوس لاست چې کوم ریسنت د سر سونګ راغله مو ته ما شوټ کړی خو هغه لا پوسټ شوی نه دی مطلب هغه انډر ایډیټینګ دی اوکے نو زما د بری ډیری ویډیوز داسي چې هغه بالکل خینی زو ته بیا نه وایم زګه دا غزم زما سوشل میډیا هم دغه پروډکشن سمبالي نو کله کله ماتي دا ز پوسټ کوم ستا په پیج نو زه ته مزار ستا سره دی نو پوسټ کا بالکل زیک سر یو ډیر نایس پرسنالټی نو فرست ویډیو کوم یو تاسو دا غي فرست ویډیو چې ما د عمدغه مینور د زړګي روتاس کې لکه موږ شوټ کړي او سنا مې وا او زیک سر ډیر ښه ویډیو دا او جی هغه ته ما شوټ کړي او اتیف بای ما سره و زو مطلب کیمرا ورک خدای زیک یو دا کوالټی دا هغه سر چې سونا پروډکشن کې سونا خلق کار کی هغه ټول هغه ټرند کړه شهاب دی هغه اوس امیر هم دي سره کار کوي عاطف کنه دا ټول دی ټرند کا ځان سره کنه او ما خل په پیښور کې دا هغه سره کوم اکوپمنټس دی هغه ځان د پاره سره تیاری کړی هغه صرف د زیک سره یې دی کنه دا غم شوق ته کنه د دې بالکل هغه ډیر زیات پويږي مطلب مونږ به پراپر سیټینګ کول مونږ ته به چیرې دا شی د سکه یا د سکه کنه نو ماغه نه مونږ ډیر زیات لرنینګ کړي خو مین دا چې او هغه لرنینګ تاسو غونډه کړی دی بالکل اف کورس زکه چې هغه نو د علاوه ماغه دی چې لیک کارم کوي او هغه نه ذکر سر الحمدلله ډیر قابل مونږ هم ته ډیر صحیح ذکرې دی او سره لګي کار کوو دا راته وایي چې مخکې دی اوس د یو خو ویډیوز دي سانګز کول دي اراده دې څه ته ده ډرامې ته ده فلم ته ده څه اراده دی فیلډ ته زه راغلی یم څه به کار کوې ځکه چې ایډیټ دې هم څه کوو ګرافکس دې نو کول څه غواړي ایز څه کار کول غواړي اوس چې کوم دی پیسه خو الحمدلله ما ښه ټیک ټاک وګټله په دې کې ځکه زما والد صاحب چې دی که نه هغه د کیټرینګ کار کوي نو ما ته زیاتره ایونټس هم راکوي لکه ما ته دا ضرورت نشته چې زه کلاینټ پسې منډې وم چېرې ما ته ایونټ راکوي یا دغسې مطلب زما د کمپني چې کومه روانه ده که نه نو زیاتره زما سره بالکل دغه او جي او اوس زما چې کوم دی نو تقریبا 3 کاله وایي چې وشو که نه ما چې کوم دی نو ټراولینګ سټارټ کړی دی ما ټول عمر مخکې په کور باندې تیر کړی مطلب زه به یریدم بار نه که نه چې څه دنیا به خو اوس ټراولینګ چې کوم دی زما یو نشه غوندې جوړه شوې مطلب بالکل ولاګز هم جوړو ولاګز تقریبا زما یو کال کېږي چې ما چینل جوړ کړی دی او هغې کې ما صرف د کالم سیریز اپلوډ کړی دی هغې نه پس هم څه ټکه ټوکه اپلوډ کړی دی خو بس مین مسله دغه ده چې دلته دومره پروجیکټس راځي چې د هغې د وجې زه نشم کولی نو اوس ما خپل یوټیوب کې هم دا ویډیو اپلوډ کړی چې بس یاره زه ګیو اپ کوم زما کمپني ده زما رور دی الحمدلله هغه ما ټرین کړی دی اکوپمنټ ټول زما دی بس پروت دی دې پوه شه او کمپني پوه شه مطلب کلاینټ ما سره کار دی زه بس صرف د پیسو خبره وکړم ته پوه شه اوس زه یم چې ملک دپاره څه وکړم که نه چې لږ لاړ شم ایکسپلور یې کړم زموږ د پاکستان دا کلچرز دي دا خلکو ته را مخامخ او بل په موږ باندې چې کوم دا بیډ ایمیجز لګېدلي د خلکو لکه حقیقت کې څه شته دی نه خاصې د خلکو خبرې نو زه یم چې کم از کم یو ښه پازیټیو ایمیج د پاکستان خلکو ته شو کو دین علاوه زموږ په دغه کې ډیر ښکلي کلچر دي زه ډیر وګرځېدم ما وکته نو واقعي هغه داسې دي چې د خلکو ته د خولو لایق دي هغه شیزونه نو اوس زما میشن هم دغه دی چې انشاءالله زه به فل ټایم ټراولینګ کوم او ولاګینګ به کوم ورسره بس چې کوم 15 کاله شپږ کاله د په کمره کې دننه پټ تیر کړي هغه بس وشو اوس به دې ګرځي چکرې به وي او چې موږ به تا باندې دا ښه خبره ده موږ به تا باندې چې کوم دی ویټیبل بسکټ وخورو صحیح ده او دا ډېر مزدار بسکټ دي صحیح ده نه دا دې کې شوګر شته دی دې کې شته دې کې شوګر شته شوګر فري هم شته دی خو دې کې چې دی دا های فایبر دی دا ډایجست کېږي هم ډېر ښه صحیح ده اور دا بسکټ
ته ټریولینګ کې کنه ځان سره اله نو خرابېږي نه کوم صحیح ده ما غو ټریولینګ کې ما ته صرف د اوبو شدید ضرورت دی نور خوراک دومره نه نه زه خو وای نو چې ته خوراک نه کې انرژي به څنګه نو ګرځي به څنګه خبرې به څنګه دماغ چې انرژي ډاون شي په دې روزه کې ما پروګرام کو نو رو مې اډیو لاندې روانه بیل سایلنت کېدم ما ها نو بلال احمد ته چې کوم دی دا بسکټ سیدا افر کومه وچېبل پلیز تاسو دینه بسکټ والی او ما ته وایي چې څنګه دي او لیدونکو تاسو هم وچېبل چې کوم بسکټ دي دا تاسو ټرای کولی شئ څنګه که تاسو ولاګز جوړوي د بلال غونډه کې نو ټراولینګ کې بیگ کې واچوي ډبې یو پیکټ کلو کې سلوټ بسکټ دی وګي هغه خوري او زبردست او دا غي نه علاوه خپل چې کوم ماشومان دی هغه لنچ باکس کې تاسو دا ورکولې شي د چای سره خوړې شي بهر ایزی دی کنه او نو ټیسټ هم خره ټیسټ بالکل خره نو موږ خو شوګر نشته نو ځکه موږ دا خورو که د چا شوګر نو شوګر فری پکاري نو هغه کې مشته دی موږ پلان لرو کړه ځکه ما چې څنګه چې د ډبې میچ خوري هغه سره او دا دي خو ما خیال چې هغه بس بیا سوتي زمونږ دا بسکټ شې دي دا شوګر فری نه دي خو د دې شوګر فری هم شته دي تاسو صحیح وای بالکل ښه اوس لکه څنګه چې زه یم کنه نو زما یو داسې اراده چې اوکې صحیح د زه بینګ ان هوسټ زه پکار چې یو داسې پروګرام زما پلان دی چې زه هغه هوسټ کوم یا ایز ان اکټر زه داسې ډرامه پکار دی کوم ستا فیوچر کې ولاګز نه علاوه نور څه دغه دی چې ایز ا ډایرکټر څه داسې پروجیکټ ورکړي ایز ا ایډیټر څه داسې پروجیکټ ایډیټ کړي څه پلانز فیوچر پلانز مې بي لس کاله پس یا ته کاله پس اوس نه نو مین پرایورټي خو ما تاسو ته وایي چې بلاګینګ د خو ان کیس ما ته چرته داسې موقع ملاوي کرنټلی زه لګیا یم یاسین ساجد د ډیر کسان چې د شارټ فلم شوټ کوم نو هغه خو سره ټایم ټو ټایم روان دي نو خامخا چې دلته لګ ډیر کیږي کنه نو دا به خلکو تخکاری مې به چې مخ کې خو ما ته نه لګي چې زموږ پښتو انډستری مطلب مخ کې بلاړ شي په دې لګ باندې او چې کوم مطلب د پروفیشنل فلمونو جوړیږي زموږ نو هغه کې کراچي او اسلام آباد مطلب دومره ټف مارکیټ دی کنه چې موږ ته نخ کاری مطلب چې موږ ته بچانس کې بیا د سیمه شي بلال هغه شروع خبرو کومه ته ډیر افسوس شو زموږ ډیره ښه انډستری و او ډیره خبره ده چې اوس لګه تاسو نوی راځي یا نور خلک یا مونږ دارالو چې نوی خلک نه نازي نو هغه زاړه خلک به تر څو پوری کار وکړي کنه خو ار یو انډستری کې تاسو ګوري هغه پروګرس کوي ولی کوي ځکه چې هغه ته نوی خلک راځي هغه ټیکنیکل سایت کې راځي هغه په سکرین باندې خبره ده زما خپل دا اراده ده یو خو زما د بډیز وذ نجیب والا زما یو و چې پښتو کې داسې پروګرام پکار دی او بل زما چې کوم اراده د پښتو ډرامې ته ده ځکه چې یو آیډیا ما زه کته دوی زما ګول خواغه دی اوس دلته کې ختمه کنه نو هغه د پاره زمونږ یو بل هغه د زمونږ پښتو مارکیټ نشته دی انویسټمنټ چې نو واپس تا نه راځي صحیح ده نو هغه د پاره سپانسر پیدا کول او دا انویسټمنټ دا ډیر بل دا کنه چې مطلب یو خو ایجوکیټډ سټوري یا مطلب د سی کنه چې تاسو کلچر سره ریلیټ وي د هغه نه علاوه دا چې تاسو یو پروجیکټ کوي لکه څنګه چې ما وې د سپانسر زکه پکار د چې تک هغه خو کوالټي پروډکټ کې باندې پیسې لګي بالکل کنه کټو کې وسره نه کېږي کټو کې پښتو انډستری کې ډیری کېږي کله ډرامیا والی سره دغه د فلم کنه پروفیشنل چې پکار دی چې هغه هر ځای کې پښتانه دي د نیو جنریشن دی چې هغه خپل ډرامې او فلمونه نه ګوري چې هغه ګوري او هغه اټریکټ شي بالکل دغه هغه پکار دی چې راځي کنه هغه لپاره پیسې پکار ده او پیسې برا پیدا کوو موږ نن سبا اکوپمنټ مطلب هغه نه دی یو نه یو پروفیشنل اکوپمنټ را روان دی ډیره سنتیم پیدا شوی دي نو پکار دی مطلب چې کو پکار به ان شاء الله سټوریز راشي کنه او دا دی بیا ایډیټ کیږي چې کوم ان شاء الله ضرور صحیح ده نو ثانک یو سو مچ بلال تراله ثانک یو او بلال چې دغه باندې ما دا ویټیبل بسکټ خوړو نو د ماتوي تاسو وانوري د ماتي ز وتاله یو منټ ویډیو ایډیټ کوم او هغه ودته گیفت کوم سم ویټینګ او یو دیواله پکچر هم راکې نو زه دا دواړه سيزونه به تاسو پروګرام کې خیم بلال به ماته سند کوي زموږ ایمیل ایډریس باندې صحیح ده هم پښتون او زه تاسو بیا خیم چې بلال څنګه کار کړی دی ټیک ده بالکل ډن یو هغه وخت چې تصویرونه باندې چل زکه اوس دا وخت چل زکه زموږ د خېج څنګه کار دی ډن ان شاء الله کوالټي کار درکو ډن دا ثانک یو سو مچ بلال ځون کې تدیر کامیابیانه غواړم کامیاب اوسې اند ګډ بلال غوندي خلک یو خدا موټیویشن دی چې همت مبهلې او که څوک دا وایي چې دلته کې موقع نشته موقع داسې پیدا کیږي لکه دی الګ ځان لپاره موقع جوړ کړه یوټیوب نه زکړه وکړه وې که اوس هغه وایي چې خپل پیسې هم ګټم زما خپل یو کمپنی د پروډکشن هم چلو ما نو واجی ډیره زیاته مننه ثانک یو لیدونکو ورکوټ شاندمالو واپس راسان کیږو په خیر پښتونخوا سره
ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو نننې پروګرام تاسو کتو د ټول ناول خودي سره زمونږ چې کوم ملګري دي په دې کې دا دي ویټسیبل بسکټ او د هغې وینا زه غواړم تر تاسو پورې ضرورت په دې کې شوګر فری هم شته دی ویټسیبل یو داسې بسکټ دي کوم چې د غنمو د غذایت نه ډک دي نو غذایت ما دا کې چې دا بسکټ چې کوم دي کنه د دې پوستکي سره چې کوم دی ما خیال چې جوړیږي صدا زه اوس غلط نه وایم نو خدا رې چې غذایت نه بوړي بدی کې څه ملاوت نشته دی ښه په ویټسیبل بسکټ کې دا یو نارمل بسکټ نه 15 ګنا زیات فایبر په دې کې چې ضروری دی پکار دی صحیح دی د بسکټ دا بسکټ تاسو ساتي اکټیو او صحتمند دا بسکټ صحیح دا او ویټسیبل بسکټ د های فایبر سره سره شوګر فری کې هم موجود دي لکه څنګه ما تاسو ته ویو بلال مخکې دا خبرو کې چې دا شوګر فری د نماینه دا شوګر فری نه خودي کې شته شوګر فری نو تاسو دا بسکټ ټرای کې اوخره خوانته نواله لیدونکو زموږ دواړه میلمانو د سیلز پروفیشنل چې کوم موږ سره وو نو د سیلز حوالې سره چې کومې خبرې وکړي چې ډېر زیات امپورټنټ دي او نن سبا خو د سیلز کې اپورچونیټي زیات دي خو خلک په هغې باندې یا بزنس چې کوم کوي هغې باندې نو هغې چې کوم پوینټس موږ ته وویل لکه دا پروګرام تاسو نه مس تاسو کولی شئ دا په یوټیوب چینل چې کوم زموږ د هم پښتون دی په هغې باندې تاسو لاړ شئ او دا پروګرام تاسو د سر نه بیا وګورئ او د دې نه علاوه چې بلال احمد راغه او هغه چې کوم دی هغه په میډیا کې کار کوي او هغه دا خپل جرني موږ سره شیر کوي چې هغه څونه محنت وکړو ځکه چې داسې اکیډمیز نشته چې الله تعالی شي پروفیشنلی پروډکشن حوالې سره زده کړه وکړي نو هغه چل کړی هغه یوټیوب کې چې هغه ما څلور کاله ځان کمره کې بند کړو ما هغې نه زده کړه وکړه او نن د دونه محنت نه وروستو هغه وایي چې زما خپله کمپني ده د خپل پروډکشن کوم ما ته ښه ټیک ټاک پیسې راځي نو ویری ګډ مطلب دا دی چې څنګه هغې نه مخکې کوم میلمو زمونږ هغې دا خبره وکړه چې یاره اراده یو کار چې تاسو کوئ تاسو اول خپله کلیر اوسیږئ چې ما کې د دې ټیلنټ شته دا زه دا کار دا قابلیت ما کې شته نو هغې طرف تاسو لاړ شئ په هغې باندې کار وکړئ هغې باندې محنت وکړئ نو دا خو کیدی نشي چې ستاسو محنت ضایع شي نو په خیر پښتونخوا کې تاسو معلومه ده چې بېلابېل د ژوند برخې چې کوم دي هغه موږ کور کوو نن موږ دواړه میلمانه چې هغې سره موږ خبرې وکړي او هغه خبرې ستاسو د هغې ژوند د هغې خبرې ستاسو په کار راتلی شي که تاسو په هغې باندې ځان پوه کړئ صحیح ده او لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې مونږ په دې پروګرام کې تاسو برخه والی زموږ واتساپ نمبر به دا وخت تاسو په سکرین باندې ښکاري په دې واتساپ تاسو مونږ ته میسج کولی شئ او د دې نه علاوه چې تاسو مونږ ته ایمیل هم کولی شئ contact@hampashtoan.tv د لارې صحیح ده ځکه چې دا پروګرام ستاسو دی د میلمنو سره سره ستاسو موجودګي په دې پروګرام کې ډیره زیاته ضروري ده لیدونکو په خیر پښتونخوا اوس پروګرام پای ته رسیږي په لوی الله مو سپارم خپل ډیر زیات خیال ساتئ بی پازیټیو بی هیپي د الله په امان